کچېرې له یو جماعته څخه له یو څو کسانو څخه د ماښام او د ماخستن لمونځ قضا سي، اوس د دغو لمونځو قضا دی د ورځې راوړي او دغه قضایي لمونځ په جماعت باندې کوي، نو د ورځې به دغه د ماښام لمونځ یا د ماخستن لمونځ چې دی راګرځوي، قرت به په زوره وایي او که سوکا. د دې مسلې جواب دا دی چې د ورځې چې کوم د ماښام یا د ماخستن لمونځ دی راګرځوي او هغه لمونځ په جماعت باندې کوي، په دې وخت کې به امام قرت په زوره باندې وایي. د ورځې چې کوم لمونځونه دي که څه هم په هغو کې خو قرت په زوره نه ویل کېږي په جماعت کې، لیکن که چیرې دی د دې ماښام یا د ماخستن لمونځ قضا راوړي، د هغو لمونځو قضا که چیرې په جماعت سره کوي بیا به قرت په زوره وایي. لیکن که چیرې له انسانه څخه د ماپښین یا د مازدیګر لمونځ قضا سوی وي، اوس د دغه دوو لمونځو قضا دی د شپې راوړي او هلته په جماعت باندې کوي، په دې وخت کې به امام قرت په زوره وایي او که سوکا. نو هلته مسله دا ده د دې ماپښین او د مازدیګر لمونځ قضا که چیرې دی د شپې په جماعت سره راوړي، په هغه وخت کې به قرت سوکه وایي. نو د ماښام او د ماخستن لمونځ که چیرې د ورځې راګرځوي، په هغه کې بیا قرت په زوره ویل کېږي او د ماپښین او د مازدیګر لمونځ کې چیرې دی قضا د شپې راوړي، د هغه قرت بیا سوکه ویل کېږي.